کمال ته ورسېدی په دې مدینې منورې ته تګ دی. نو د مدینې منورې د سفر دپاره به نیت کې یا الله زه د پیغمبر علیه السلام د روضې مبارکې د زیارت دپاره د مدینې منورې سفر کوم او د په مسجد نبوي کې د منځونو د تلو دپاره دا سفر کوم. یا الله د پیغمبر علیه السلام د روضې مبارکې زیارت دپاره او مسجد نبوي کې د منځونو دپاره دا سفر کوم او په دې سفر کې به د سنتو ډیر خیال ساتي چې په سنتو به عمل کې د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقو باندې عمل به کې خلاف سنت کار به نه کې. مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام الروضه مبارکه قبر مبارک دی او هر بنده کوشش کوي چې د روضې مبارکې ته ډیر نږدې ودرېږم او ډیر ساعت ودرېږم، خو خلک ډیر وي نو سرکاري عمله به درته اشاره کوي چې ته ځه تا پسې نور خلک را روان دي نو ډیر ودرېدو ته دې نه پرېږدي. نو که څوک غواړي چې ډیر ساعت ودرېږم نو دې جالې مبارکې ته نږدې نه لږ لرې ودرېږه، نو چې څونه ودرېږې نو ولاړ یې بیا دې څوک چیړي نه. نو د کراچۍ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه روضې مبارکې ته ډیر ساعت ودرېدل غواړي نو داسې لرې د جالې مبارکې نه ولاړ دی، درود او سلام پیش کوي. وی دې زړه کې مې رالل چې محمد شفیع ته شقي القلب سخت زړه والی، خلک زور کوي جالې مبارکې ته نږدې کېږي او ته لرې ولاړې. وی دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام د روضې مبارکې نه زما زړه ته یو آواز راغی چې محمد شفیع دې خلکو ته ووایه کم خلک چې زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دي نو ما ته نږدې دي، او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي که دې جالۍ کې دننه راشي هم زما نه لرې دی. نو معلومه شوله چې په سنت طریقه عمل کوي نو پیغمبر علیه السلام ته نږدې، نو په دې سفر کې به په سنت طریقو عمل کوي خلاف سنت کار به نه کوي. چې د لرې نه د مدینې منورې آبادي په نظر راغلله نو ډېر شوق او ذوق سره